یو ټول اختلاف دی دلته او دویم په روایاتو کې تعارض دی د هغې دفع به کوو درې خو د مختلفې خبرې دي خو یو ټول اختلاف دی هغه اختلاف کې د اختلاف د ائمه او ادله د ظالمین او ترجیح د مانوراجح او د ادله په منځ کې لږ اختلاف دی او یو درېیمه خبره د اضافي کومه چې بعضې جوماتونو کې په عربو کې دلته خو نشته د شپې د بام ویلې کېږي چې دا بام د حضور پاک زمانه کې و که نه او څه دپاره دا خبرې دلته وه بخاري کې په سبا بل ورته راروان دي خو دلته یې ووه یا ورته اجمال نه ده کوم ائمه ثلاثه او ابو یوسف ائمه ثلاثه او امام ابو یوسف هغې وایي د فجر نه مخکې اذان کولی شي خو دا اذان د فجر لپاره دی نه مې ویل چې د سبا اذان د وخت نه مخکې کولی شي جایز دی هغې ورته سنت او واجب ورته نه وایي اذان د فجر قبل الوقت جایز دی امام ابو یوسف او ائمه ثلاثه دا اذان للفجر او طرفین هغې وایي چې نه د فجر اذان به قبل الوقت نه کې او که دې وکړو په غلطۍ کې نو اعاده په وقت کې واجب ده او دا اختلاف صرف په فجر اذان کې دی په نورو څلورو اوقاتو کې نشته په نورو کې اتفاق دی چې د وخت نه پس پرېږدي نورو کې اتفاق دی چې د وخت نه پس پرېږدي اوس ګوره ته یو سوال وکړه چې زه دا اذان مسنون دی ما مخکې حکم ویلی نو که د وخت نه دې مخکې وکړو نو بیا اعادې ته واجب ولري واجب په دې نسبت ویم چې خلک دې خطا کړي کېدای شي ښځې په کورونو کې یا معذوري یا په کورونو کې مخکې لمونځونه کړي یا روژه مخکې ماته نه یا روژه اصله پېشمني له پاسېدلي تا ورته مخکې بانګ ووایي او غریبانان پېشمني روژه ونه نیسي ورته ووایم چې پورې پاک کې غلط خطا شم چې خپل پېشمني وکړي نو نقصان دې ورکړه خلکو لره او نقصان د دین دې ورکړو او ازاله د نقصان د دین واجبه یې نه پوهېږئ په خبره نو په هغه څلورو وختونو کې اتفاق دی چې قبل الوقت اذان ګناه ده ناجایز دی که دې وکړه اعاده په وقت کې واجبه ده ولې واجبه ده شبه شرعي نقصان دی خلکو له ورکړو ازاله د نقصان شرعي واجب او فجر بازار کې صرف اختلاف دی ما بیا درته وایم درېیم ځل مې چې درته وایم چې د فجر د اذان هغې مخکې جایز دی دا کم یو اذان یادوي للفجر کم یو لکه للفجر او طرفین وایي نه د فجر اذان هم د نورو په شان دی که مخکې دې وکړو اعاده واجبه بس دا اختلاف شوی اوس دوه خبرې پکې نورې دي درته وایم مخکې ځو قتیبه هم تېر شوی د کلام په سند کې راځه لیث هم تېر شوی د ثقة بن شهاب هم تېر دی سالم هم تېر دی پلار یې عبدالله بن عمر هم تېر دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم قال وفرمایل نو سند خو یې د مضبوطې درجې دی به خبره خلاصه ده ان بلالا يؤذن بليل بلال يؤذن اذان بکو بليل ای فی لیل پشپا کې به اذان کوو ان بلالا يؤذن اذان کوي اذان کوي بليل ای فی لیل پشپا کې وكلوا واشربوا اكل وشرب كمان حتى اعرف ولتسمعوا تيور تأذين ابن ام مكتوم تأذين اذان ويل اذن يؤذن تأذينا اذان ويل ابن ام مكتوم عبد الله يا عمر مندي عبد الله ابن ام مكتوم يا عمر ابن ام مكتوم او دا نبينا او دا هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک الله پاک د په حق کې لږ زورونه ورکړي عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا دې مراد دی او دا هغه صحابي دی چې د بلال په شاروان خشکا نو اذان عموما لفظ ویما یا به بلال وي یا به ده وي اوس مولانا صاحب هغه دویمه خبره چې ما تاسو ته کوله هلک واوره دې ځای کې راځي چې بلال به د شپې کوه او ابن ام مکتوم به د فجر نه پس کوه لیکن بل ځای کې راځي چې ابن ام مکتوم به د شپې کوه او بلال به وروستو کوه تعارض راغی زه به تطبیق وکړم چې دا مختلفې زمانې دي
لومبيبا عبد الله ابن ام مكتوم د شپې کاو نارورا عبد الله ابن ام مكتوم يا عمر ابن ام مكتوم د شپې کاو او بلال د فجر کاو بیا د بلال نظر کمزوري شو نو دې الاوله خبره هغه رومي اذان تکا او ابن ام مکتوم دویم تکا نو کته وی چې هغه نظر کمزوري دي دی خو بالکل نابینا دي نو دبا د بل په اعتماد اذان کا ابن ام مکتوم د چا په اعتماد اذان د خلق وي اصبحت او بلال په خپل اعتماد اذان کولو تیر ودی دبا څنګه مې ویل ته مولانا سے تدریب څنګه کوم په مختلفو زمانو محمول دي لومبي بچا مخکې وکړان کو ابن ام مکتوم نابینا بلال بلوتو کو اثر زوات نه کتل بیا وته ترتیب بدل کو بلال دی د رمضان کې کوئی به رمضان نه چې ته لومبي وي دی بدوي وي ولا بدل ک ترتیب بلال نظر کمزور شو نو کته چې دا کمزور دی نه مخکې کو نو ابن ام مکتوم خو بالکل نابینا دی جواب یې وکړ هغه په خلکو په اعتماد ځان کو خلکو د اسبحت او بلال په خلکو ته پته و چې بینا دی هغه د بلال به تیر وته دا خو تطبیق د روایت اوس برابر د حدیث مسائل واسه بلال یؤذن بليل پته ولګي چې بلال په شپې باندې فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن ام مكتوم دينا معلومين چې ابن ام مكتوم کم وخت پورې وي شابه دا سبا وخت وي دریم دې سماعت مشفا کلوا واشربوا معلومين کې دا چې رمضان واقع اوس مولانا صاحب دا په درې مسالې بسره وکړي دا ته معلومه شوه چې د حضور پاک دو مؤذنین یو بلال او یو ابن ام مکتوم دا ته معلومه شوه چې اعمام اذان کولی شي او کته زموږ فقهاو چې د مکروه ویلي وایا نو هغه کراهیت دی چې اوقات نه ویلي او کنه د په اعتمادي خلک ورته اوقات څنګه ویلي شي دا څنګه امامت د اعمال کې خبردار چې دا پر دا امامت کی تفصیل بلا شي ان شاء الله نو څو خبرې معلومې شوې یو دا چې بلال به د شپې اذان کو ابن ام مکتوم د فجر دغه څه معلومه شوه چې چې د شپې اذان هم ثابت شو دوه شو او دا په رمضان کې درې شو او سره دو مؤذنین هم دي او پنځم چې اعمال اذان هم کولی شي اوس براشو مولانا صاحب حدیث مستدل د چا شو د ائمه الثلاثه او د امام ابو یوسف لیکن استدلال تام نه دی حیران امام چې درې امامان او ابو یوسف کی ټول مرګري دي او دلایل کمزوري استدلال ولې تام نه دی که چېرته د بلال د اذان د فجر وی او قبل الوقت جائز وی نو بیا د ابن ام مکتوم د اذان څخه فائدہ ده پته ولګېده چې د بلال د اذان د فجر لپاره نه دی او زموږ د ائمه ثلاثه اختلاف په څه کې دی وایا فجر کې هغې دا د فجر اذان په دې بل کې اختلاف دي چې په خبره په نه ویل شي څنګه مې وایي فجر ته وایي د خبرو کپی زموږ خبره مې پاتې نه پېښې په خبره نو دا اذان د څه لپاره مولانا صاحب د فجر لپاره نو که د فجر لپاره وي او اذان د فجر قبل الوقت جائز وي نو ما فائدة تأذین ابن ام مکتوم راکړه ذکر دا جواب راکړه پیدا نشي پیدا او چرته په یو حدیث صحیفه کې مولانا صاحب وره اکتفا په یو اذان قبل الفجر ثابته نه ده دویم مسله ده وحمن بس یو حدیث په ما ثابت نه کوي چا به یو حدیث په ما ثابت نه کوي اکتفا په یو اذان قبل الفجر ثابت ده اکتفا په یو اذان قبل الفجر اکتفا نه ده شوی دویم مسله شوی نو څنګه ده تاسو دې خبره واغښته کنه خدای کوي چې څنګه ویښه جواب نه راکوي
अशार तारीफ उसमें लिखे बिल्कुल आखिरी तारीफ पर जे पर पेड़ नंबर दे देवा तेरा वाले तो से लाता रहा क्या था तो सब जमात ना क्या है जे बनी सब माता मुतवज्जिह समय हुए इदा इस्तिदलाल तामीन काम न दे बने बशर्त दा अजान द फजर भी नो बिया दे मदार वाले कई और मैं पय्यो हदीस की मसाबित न के जे इक्तिफा व अजान قبل الفجر शवे वे मसरता इस्तिदलाल ताम नशो अन जमन पलित बाद दा अजान सद पाला रे बाद उलमा दा विदा तहज्जुद दा पाला बाद और जमन पलित जनाब दा पाला दा निश्ता इस्तिस्काम नफल लेता वला निश्ता खुसूफ नफल दे जमात दे पे खुसूफ के अजान वला निश्ता ईदैन मंद वाजिब दे रबी पलित नफल दे अजान वला निश्ता कोई के बखबर करना खुसूफ जमात दे पे अजान निश्ता इस्तिस्का जमात दे पे अजान निश्ता ईदैन वाजिब दे अजान वला निश्ता तो नफल अजान करने ना नदी विदा अजान बाद उलमा विदा तहज्जुद लपाला ने और मौलाना जमन पलिता अजान द इस्तिकाज द नाइमीन लपाला क्या लपाला नाइमीन लपास इस्तिकाज द नाइमीन जमा दलील बरता बुखारी के ऊपर इंशाअल्लाह इस्तिकाज द नाइमीन लपाला ने जब बिल्कुल दलील द दलील खबर बना को इंशाअल्लाह हम फतवाहावी के हदीस से बारे इतिराज ने बोला सवाल का उस मौलाना से मां जवाब को किदा अजान द बिलाल सदा पार दे फजर लने दे फजर नबी इक्तिफा पे वाले न के दला बल्कि पया रिवायत सहीहा के ने जैसा में करले इक्तिफा पर अजान द लैन शवे दो प्रेम ने वेले शे दा अजान सदा पारो जमन पनी दा इस्तिकाज द पार दे कम खले उधर जी पेश मनी द पार से परमदान के बल्कि न उस मौलाना से जमान दराए होना अबू दाऊद की बिलाल रिवायत ने पूरी कौल नासा अबू दाऊद की हज़रत बिलाल रिवायत ने क्या बसे इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال له इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال له या बिलाल ला तुअज़्ज़िन हत्ता यस्तबीन लक الفجر هكذا ومد يديه عرضا दा सेकड़े योदा से फजर के किरणा दा से रश ला या बिलाल ला तुअज़्ज़िन अज़ान मकवा हत्ता यस्तबीन लक الفجر هكذا ومد يديه عرضا इदा से नहीं खोल छे पता लगे ना इदा फजर असरी बताओ कि मैंने कहा जमा के बयान के मैंने के जमा के बयान के हदीस अबू दाऊद के समय रहता हुए क्या बसे या बिलाल अला या बिलाल ला तुअज़्ज़िन हत्ता यस्तबीन लक الفجر هكذا ومد يديه عرضا लेन पे हकी के लिए शब्दान सर नोट का लेन पे हकी के लिए सर नोट का इन्नहु अलैहिस्सलाम قال तब बिलाल रिवायत सुनने कुबरा दे हकी के या बिलाल ला तुअज़्ज़िन हत्ता यत्लुअ الفجر अरे कमा सर हुआ है या बिलाल ला तुअज़्ज़िन हत्ता यत्लुअ الفجر और हसन होता है या बिलाल ला तुअज़्ज़िन हत्ता यत्लुअ الفجر तब सुनने कुबरा दे हकी के बिलाल और द्रिम पतो हावी के लिए हज़रत हफ्सी रिवायत थे द्रिम पतो हावी के लिए हज़रत हफ्सी उम्मुल मोमिनीन रिवायत थे इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा अज़्ज़न المؤذن इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा अज़्ज़न المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد
Dia sama demikian. Ya ada terus tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-mu'azzin, yani ke Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-mu'azzin qama wa badrida faraka'a rak'atayn فصلى ركعتين الفجر ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح هذا ما بل دليل شو تتوحاوي كده او يقبل حافظ ابن عبد البر عايشين انا تلقينو لك حافظ ابن عبد البر باستيعاب كراوله عائشة صديقة رواية ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر دول باقي ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر ضاقياتنا ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر كل حسب نبكي وبخاري كده ده بخاري غدا سر نوٹا وفيه لفظ مكيو مخا مختصر کو بخاري كده اي كسري بخاري के सभा बोलो तो तनावाज इंशाअल्लाह العظيم كان يؤذن بليل بلال यादे إن بلالا كان يؤذن بليل داسكا إن بلالا كان يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم تقول زمان دي لفيت سر بارے بار पे अला एकम कायमुल लैल तहज्जुद ने किया वापस पेशवारी की और जिकम दिन दे इन बिलाल युअذन बिलैल क्या देखा इन बिलाल युअذन बिलैल लियरजिअ कायमुकुम कायमुल लैल वापस शी नमाज पेशवारी की वयंतबिह नाइमुकुम समझे वयंतबिह नाइमुकुम इल्लत इल्लतहु जमे इल्लत बुखारी के रवायत नहीं दा जमात दलाइल शो मौलाना से जोर पसे नो दा हदीस दा भी दलीलो मा से जवाब तमाम दलील तिरमिजी के रवायत दलील में पहले दूसरे पे जवाब देता हूं वो ये ऊपर आखिरी खबर है वहावी और हदीस पा दे और किताबें नागे के कलाम को وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة تتوالى البخاري مسلم के लिए ابن مسعود और आयशा सिद्दीक़ वाला बुखारी मुस्लिम के लिए अब तक बोले से रिवायत सही है इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद के लिए बोले से इब्न हिब्बान सही है इब्न हिब्बान और मुस्नद अहमद के लिए और अनस मुस्नद रज़्ज़ाक़ के लिए अबू ज़र वहाबी के लिए अनस मुस्नद रज़्ज़ाक़ के अबू ज़र वहाबी के समूह मुस्लिम शरीफ के समूह मुस्लिम शरीफ के قال ابو سعد بن عمر حديث حسن وقد اختلف اهل العلم في الاذان بالليل فقال بعض العلماء اذا اذن المؤذن بالليل اجزاه كافر ولا कोई कहना ولا يعيد اعادتنا كي وهو قول مالك ان مالك قول ابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق ابو يوسف مرسل عليه وقال بعض اهل العلم اذا اذن بالليل اعاد واجب مجموعي وبه يقول سفيان الثوري نمم مذهب ने والضمون دليل وجه पेरत गई और محمد بن سلمة अलग से तरावी करना عن ايوب सख्तियानी امام الجرح والتعديل عن نافع عن ابن عمر ان بلال اذن بليل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان العبد قد نام आवाज का जो दोमा तो कदशपी अजान काफी आवाजों पे वाले गए
और रिवायत की दासिरी सुम्मा अक़अदहु इला जंबिही हत्ता तलअ अल-फज्र सुम्मा अक़अदहु इला जंबिही हत्ता तलअ अल-फज्र दखलत रिवायत बरत al-imam ثم أقعده إلى جنبه حتى طلع الفجر والمسيشة قال موسى هذا حديث غير محفوظ وهو غير محفوظ صدى محفوظ مقابلة شاذ بدا الشاذ وليه هذا دليل فورا ما تقول له مدرس وإذا شاذ حمال سيقال خدا أكثرنا ثقاتنا مخالف دي ثقات دانوي ثقات آغوي إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين أم مكتوم والصحيح ما روى صحيح مراد محفوظ ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع يعني حماد نقل إلى أيوب نافع عن ابن عمر عبيد الله بن عمر ودير كسان دي لحماد مقابلة يسود دي لك دير كسان نافع نقل عن ابن عمر النبي عليه السلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ويجي نو أغادير دي وحماد ياودي أو آغا تحت الباب حديث وي أو حماد إن العبد قد نام ولا وي تدوبارا وكوا دا شاذ شو ما تقول لهم يوسف लेकिन मौलाना साहब दा शाज़ न निकाह काजी दा हम्माद बला मुताबिईन दी दा खैमा لما كذو يا تمام وروى عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع انه مؤذن لعمر مؤذن عمر جري اذان كذا فامره عمر ان يعيد الاذان نبل ابرات كي وهذا لا يصح اذا سيدنا لقد نافع عمر نقل كي لا منقطع اليه جلك کوئی کے خبر ولعل حماد سلمة أراد هذا الحديث ويقولي كي حماد عمر لا خبر كلي تو خطا شبه مولانا سے بواورا والصحيح رواية عبيد الله بن عمر دي مفيدين شكرا أو دليل قسم نافع عن عمر وزهري عن سالم عن ابن عمر دا زهري ونافع دوار دي زهري نقل كي دا ابن عمر لأن بلال يؤذن بليل كم تحت الباب دادي فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم وإن حديث حماد صحيح لم يكن لهذا الحديث معنى قال دي حديث سبع أشواع وليه إذ قال إن بلال يؤذن بليل كبيغمبر بلال توجه إعلان وقال شكدوما أو دوباره بيوكو ندعوني وجه بلال يؤذن بليل إنما أمرهم بما يستقبلوا مستقبل وتبع إن بلال يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان إن العبد قد نام أو دوباره ويا إن أذن قبل الطلوع لم يقل يا بنبي بلال يؤذن بليل ما تقول هذا محمول فمختلف الزبان هذا مجال إذا كم ذكروا कि बिलाल तशबीह हुई अब रमजान के लिए करीना पिला कुलू वशरबू तशबीह के खबर अच्छा कम ذكر बिलाल तशबीह हुई या कब वाले वाया करीना मौजूद है या रमजान कुलू वशरबू दे पके او هغه چې کم ذکر وتوی چې ان العبد قد نام دوباره وایا نو هغه غیر رمضان کې مختلف زمانه شوي مسوار خو به شوي کنه د څه سوال وکړه چې اعاده په کړي نو بیا د دې څه فائدہ ده چې وې د شپې باب وي مسوي زمانه بدلې دي سمې وي دا چې کوم دی بلال د شپې وي او مستقبل کې امر امر کوي دې کور د شپې باب وي وراس کا کوي د سوچ ابن ام مکتوم دي کله دا په کومه زمانہ محمولو رمضان او چې بلال قد نام او دوباره سره اقعد وکینو حتى طلع الفجر او په کوم زمانہ کې دی بغیر رمضان ده کړه او فعلا څه په دې کې چې تلقي عنايمكم قائمكم ويتنبه نائم دا خاصه جواب شو او اوس کته چې حماد متفرد دی نو ثقه شو نو شاذ دی او دا نور دا عبید الله ولا کې نو دا څه چې لرګه محفوظ دی او دا حماد غیر محفوظ شاذ دی وره حماد متفرد نه دی مطابق بدل قطنی کشتا سعید ابن زربی نظر نوٹ ہوس اما جواز ہے کہ شاہ تمام آیا بدل قطنی کے مطابق جسو کہ سعید ابن زربی بازار ساتھ زار رابی سعید ابن زربی یا
सईद इब्न ज़रबी दाश्ता और शाहिद मा सरश्ता शाहिद चे सहाबी बदल दे हदीस तगल सहाबी बदल दे हदीस अगदे शाहिद सूब दे मा सरा बदार मुद्दी के सईद इमाम अबू यूसुफ नकल की दाला बेला वाला अगर नकल कई द चाना द सईद इब्न अबी अरूबा अन कतादा सईद इब्न अबी अरूबा अन कतादा और बेहक़ी के इब्राहिम इब्न अब्दुल अजीज अन नाफि अन इब्न उमर ला ए मुताबिक नसो मुताबिक शु दुआ यो सईद इब्न ज़रबी पदारी कुतने की याद शु यो सईद इब्न ज़रबी पकड़ जाएगी दारी कुतने के और यो पर बेहक़ी के इब्राहिम इब्न अब्दुल अजीज अन नाफि इब्राहिम इब्न अब्दुल अजीज अन नाफि अन इब्न उमर इब्राहिम इब्न अब्दुल अजीज अन नाफि अन इब्न उमर और दार कुतनी के शाहिद थे तक़तादा रिवायत थे उसरा से द उमर पर एतराज तो विदा मुंतते रे व अबू दाऊद की द उमर दी दो शबाद सनद मुत्तसिल दी व अबू दाऊद की द उमर दी दो सनद मुत्तसिल दी दो द उमर दी मौकूफ दा हदीस तमा दलील शो इन अब्द qattan अबू दाऊद के उमर दो हदीस दी और मुत्तसिल दी قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه هو غير محفوظ حماد بن خطا وحماد كرات خطايا ما قول المحدث سو متابعين من ذكر الشابه يوم دار قطي سعيد ابن ज़रबी या खुदाया सईद इब्न ज़रबी पदार कुतने के और बेहक़ी के इब्राहिम इब्न अब्दुल अजीज दादोश मुंतक़द इब्न उमर और यो में वाला शाहिद जिक्र का बदार कुतनी के खतादा बस बिल्कुल क्लास जो खबर सईद इब्न अबी अरूबा क्लास जो खबर उस मौलाना से भी हो दी लगी हो तो हावी की हो मादा तसो के दारू में अदा बस दफा लगे दा तो तहज्जुद यानी हम दना प्रदाता काई नहीं हो यानी कुसूब ला बगे दा ईद ला बगे दा इस्तिस्का ला बगे दा अजान दलील पारे چې د راوی شي او ویخ بشمنی تراشي په بدوحاوی کې اعتراض دی یو حدیث دی ناشنا دی تدوی ولم يكن بينهما بين اذانهما بينهما الاصل کې مونږ اذانین یادو ولم يكن بينهما د بلال او د ابن مکتوم په میانس کې لم يكن نبو إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا ولم يكن بينهما ذا بلال وذا ابن أم مكتوم يسكن نو إلا مگر تمرو مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا يصعد هذا إلا مقدار ما ينزل هذا بلال بكشو ويصعد هذا دمر الصاد کی فائدہ سر دمر لگا فاصلہ کے ون تہجد کول شی جسو کہ نفل باندې ندمر الصاد کی دشمنی کول شی کہ خلق راځي شي اور نہ اذان فجر دې نه جاوي ولا غیرت اعتراض دې یاد دې خبر څنګه نه وي تو حویل باندې څه وایي ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا نديك تدمر فاصله شو دوار وذانو نه پکې تهجد کولی شي نه پکې دشمنی کولی شي خلک پاسه ها او نه دا اذان د فجر څنګه دوی پټول اعتراض نو زبدا معنا کما تعویل وکړو کما چې بین هما نه مراد بین اذانه هما نه دي
او که بین اذانه همام دی نو تعویل وکړو بین اذانه همام یو روایت کې شته تعویل وکړو هغه دا چې دا بلال باذان وکړو دی بناس تو نه براتو دی دی بناس تو نه راتو دی نو چې دا سبا د وخت نږدې شو او ټیم بچو نه راتلو بچو دا بل وخت نو بین همانا مراد بکما دا واخلما شابسه بین الصعود ونزولهما بس دمر فاصله و جو بکل شو او بالبقت لم يكن بينهما بين اذانهما بنا خلما اگر کہ روایت کے بین اذانهما دے مطابق بکے کوما لدب اذانو بن الناس کا ولے بعید الذي دوار ذاتنا کہیں نہ تہجد بکی کی نہ پیشبنی بکی کی نہ اذان د فجر دے نو خامخا تعویل کیا بکی حدیث کے بخاری کی تصریح دا کہ یرجع قائمهم ويتنبه نائمهم زوج والقصيشة مولانا سيبا أما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان بس دا ټول ائمه اربعه متفق دي چې دا جمعه کې اذان وشي بغیر د عذر طبيعي شرعي نه وتل مکروه تحریمي سمع مولانا سے کہ اذان وشي بغیر د عذر طبيعي شرعي نه وتل مکروه او عذر شرعي کوم دي لکه د جمعه امام دي دا شرعي عذر طبيعي عذر سره او د اسماء ورغلي او انتظام مستبيع واسماء ورغلي وقال حاشيه كده اشتغل قلت حاشيه له وقال رواه احمد وزاد فدي حديث کی زیادتی ہے ثم قال فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاه فلا يخرج احدكم حتى يصلي فلا شكرا رسول سوي قال من ادرك الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجه حاجتنا وهو لا يريد الرجع فهو منافق معلومی گا کہ حاجت مستثنا شو اور مراسیل ابو داؤد کی سعید بن مسیب مساجد حجت تھا اختلاف نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخرج من المسجد احد بعد الجلاء الا منافق الا احد اخرجته حاجته ويريد الرجوع ذوق المسيشة وفيه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان ابراهيم في مهاجر عن ابي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما كذب به بالعصر فقال ابو هريره رضي الله عنه اما هذا فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم. الناس ترى وكيع عن سفيان الثوري مراد له او ابراهيم بن مهاجر نبرا كوفي صدوق ابو الشعثاء خبر بدري سليم بن اسود ثقة هو يوصل الجمعة بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ودي عصى أبا القاسم ما يجمع إلى مرفوع ذكره مرفوع حكمش عصى أو حاشية من التوي أو مسائل مستنبط شخا أو دي سنة ما استثناءكم كي واپس نردي أو حاجة نشتبه حاجة ودلدي وفي الباب عن عثمان رضي الله عنه عثمان ده ابن ماجه كده إشارة حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال حتى يخرج احد من المسجد بعد الاذان الا من عذر ان يكون على غير وجود او امر لا بد منه. يو لا بد الدنيا عمل ذكور الجواز بقدر ان اقول شاف مدرا يا زوي يكون كبر وقر مندا وشافته ويروى عن ابراهيم النخعي انه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الاقامه قال ابو عيسى وهذا أخوي وديشي ندي جواب كي هذا قال أبو عيسى وهذا لمن له عذر بالخروج منه شابتي أبو الشعثاء اسمه وهو عن أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء وهذا الحديث عن أبيه وهذا الحديث نعم باب ما جاء في الأذان في السفر وبه فأذان بالسفر के वाजिब है अज़ान पर सफर के जरिए वाजिब है और अइमा अरबअ बन मसनून दे बस हम इमाम से मतलब कितना कौल है यो कौलदार इमाम अबू हनीफा और मालिक के मकरूह तंजीही न दे जायज दे बल कौल इमाम से दारी जमून मशाइख पे तरजीह और करेगा कि मुस्तहब बेशे तमाम
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري مرادها عن ابي قلابه عن مالك بن حويرث او دې به بیان بیان کې دې شوی دی ها قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم او مالک ابن حویرث دا د بصره نه راغلی نه بصره کې وفات شوی دی او د صرف شرف په حضور پاک سره تیری کړی بالکل هغه وخت راځي چې رسول الله مبارک د وګړه شابه انا ابن حمدني فقال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يوم الدرس فقال لنا اذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ورسول ثابت شو أذنا أذن أحدكما دعا فضان نكي أقيما أقيم أحدكما ولين أذان في السفر وإقامة دعا ثابت أذان في السفر إقامة دعا ثابت أو يؤمكما أكبركما وتولي لا تفسير بلا نشك بنا لك چې د دوه په علم کې برابر ځکه دوه یو نه علم د حضور پاک نه زده کړو نو چې په علم کې برابري بیا اکبر په عمر کې اکبر بیا به مقدم کول پکاري او بل څه معلومه شه چې دوه قسم جماعت کولی شي څو مسلې معلومې شوې اذان اقامت په سفر او چې په علم کې برابري امامتي وسوک کوي اکبر او بل څه معلومه شوه چې دوه قسم جماعت کولی شي زوصل قال بيسا هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم يختار الاذان في السفر وقال بل تجب اقامته وانما الاذان على من يريد ان يجمع الناس خلق راجمش دا الامام صاحب و مالک یو قول دی امام صاحب و مالک یو قول دی چې اذان هغه څه مسنون نه دی چې کوم په حلال کې ده وقول ده والقول الاول وصحبه يقول احمد واسحاق او شافعي ده او ده امام صاحب يقول ده ومشايخهم ده ترغيب ورکړی دا اے مولانا اذان یو فائدہ خدا چې خلق راځي مشي بل فائدہ سره چې دې چې دا غونډه نه پورې غاړه سوپي وره درلای دې دا څو نه کاری وره راشي او کدانې نو کارني پوری بدل غواړي خو کې کنه کارني پوری بدل غواړي کې ورپسې شه ما جاء في فصل الأذان وبه قال حدثنا محمد بن حميد معلوم كذا ضعيف راوي دي أكثر القليل أبو طميلة يحيى ابن واضح الأنصاري يحيى ابن واضح الأنصاري سيدنا أبي خان أبو حمزة قديري محمد بن ميمون يوضع لنا بار ديرشو ثقة فاضل جابر الجعفي ضعيف راوي دي تقريب كده خان جابر اور رافضی دے ضعیف راوی دے اور رافضی دے جابر الجعفی عن مجاهد بن جبير دا مولانا صاحب ټولو صحاح سيد راوي دي امام التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم چې نبی رسول الله قال من اذن 7 سنين دا پر پسې نه دي دا وو کارو باندې پورا کی ومحتسبا چې مرائني الله تعالی باندې منافق او مرائني كتبت له براءة من النار بعد خلق من نار مؤبده نه دائمي براءت شو چې وکړه باندې وي تکبیر تحریم لاندې کوي اقامت هم کوي نو خدای پاک به ګناه نه سره توفیق نه کوي نه ورکړي نه مطلق نه وایا دا حدیث د اذان فضیلت باندې او د وکړو په حکمت الله خبردار او بل محتسب نه معلومه کې الله د خدای لپاره وي باندې خدای تمام او چې خدای بیا راځي څنګه خپل باندې هغه وی سړی دا کوکه نه دیتا را دې خاصه کې د خپل نو چې ورته دې چې مړاوي په اجر نسوار استاد بین ورپسې شاه قال ابو عيسى في الباب عن ابن مسعود او مستد احمد کې جواب تصوبان مستد احمد کې او د معاویه او د انس دواړه په مسلم کې دي ټول تحت الباب ضعیف دا مندوب دي ابن مسعود صوبان دواړه مستد احمد کې معاویه او انس مسلم کې ابو هريره دا مستد احمد کې دا ابو سعید روانم دي او په بخاری کې دي حدیث ابن عباس حدیث غریب
وجد غرابة مخبلة تخي أبو تميلة بن يحيى بن واضح أبو حمزة السكري بن محمد بن ميمون أو سكري ماويل جل حلاوة كلامه جابر بن يزيد بمتفرد وضعيف يعفي ضعفه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال ابن سعد سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا लेकिन अरे सिफत नहीं बनी वे लौला जाबिर الجعفي जाबिर الجعفي पर कूफा के में वह कूफा बगैर हदीस ना वे दे सिफत को वकीया लेकिन इमाम अबू हनीफा मत ضعيف हुए हाफिज ضعيف हुए और इमाम अबू हनीफा हुए ما رأيت أكذب من جابر ما رأيت أكذب من أكثر ضعيف हुए ولا حماد نبي أهل كوفة بغير فقه نبي استنباط او اجتهاد के लिए माहिर हो बस बस दाबल किताब मौलाना से रिपोर्ट वाले लगा लिखी कमा